أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. سورة بقرہ آیت نمبر 178. د دې ځای نه څلور احکام ذکر کړي د دې لپاره چې ملک کې امن راشي. یو ضروري خبره دا ده چې ظالم انسان ظلم وکړي نو د هغه نه به بدله اخیستل کېږي او په دې بدله کې به مساوات او انصاف کېږي. دا بنی چې غلام قتل کو نو هغه به وجل کېږي او که آزاد قتل کو نو هغه به نه وجل کېږي بلکې قاتل به وجل کېږي خامخا که چېرته کې د مقتول وارثان یې معاف نه کړي. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، اے کسانو چې ایمان راوړی دی، یعنی دا ایمانی مسله ده. کتب علیکم القصاص، فرض شوی دی په تاسو باندې جاری کول د قصاص فی القتل په باره د وجلو شو کې. د قصاص دا قانون به جاری وي. مسلمان حکومت د ظالم نه بدله اخلي. الحر بالحر، آزاد به وجل کېږي په بدله د آزاد کې. والعبد بالعبد، غلام به وجل کېږي په بدله د غلام کې. والانثى بالانثى، او ښځه به وجل کېږي په بدله د ښځې کې. قتل یې کړي قصاص کېږي به. هغه قاتل ته د مقتول وارثانو معافي وکړو نو دیت به ورکوي. دیت سل اوښان دا غي برابر قیمت. فمن عفی له من اخیه شیء، او څوک چې عفو شي معافي وشي دته د ضرور د طرف نه د سسیز، فاتباع بالمعروف، نو لازم دی ورپسې لګېدل په ښه طریقه. واداء الیه باحسان، او ادا کول هغه ته په ښایسته طریقه باندې په نیکۍ سره. دا ګوره قاتل قتل کړی دی نو دی خو خامخا وجل کېږي، خو لیکن که د مقتول وارثانو معاف کو نو دی د قتل نه بچ شي او بس صرف دیت ورکی، مال ورکی، نو دا څومره آسانی شوه، جون ورته ملاو شو، بچ شو. ذالک تخفیف من ربکم، دا آسانتیا دا د طرفه د رب ستاسو نه. ورحمت، او رحمت دی. فمن اعتدى بعد ذلك، چا چې زیاتې وکړو پس د دې نه، فله عذاب علیم، د ده پاره عذاب دی دردناک. نو دا قصاص دا قانون چې قاتل به وجل کېږي دې ته الله تعالی جون ویلی دی. ځکه چې کله دا قانون جاری وي نو خلک به د قتل نه ځان بچ کړي کنه. اوس نن سبا وګوره قتلونه څومره ډېر شول. کله ډېری والا سره جګړې نو قتل وشي. اوس تازه تازه دا 2 مرګه جوړ شول کې مړای کی 50,000 روپو کی صاحب دورونه به کې لاړ قتل شو. مرګونه آسان شي په نڅه خبره باندې خلک وسله راغي او قتلونه کوي. نو که چېرته دا قانون جاری وي چې قاتل به وجل کېږي او د خلکو وړاندې د خلکو مخکې به وجل کېږي، هر انسان به یېرېدو، قتل نه به ځان بچ کو، جګړو نه به ځان بچ کو چې هسې نه جګړې نه
خبر مخکې لاړه شي او قتل وشي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، او ستاسو دپاره په بدله اخیستو کې خاص ژوند دی اے خالص و عقل والو، لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو بچ شئ. دې کې بچاو دی، ځکه که قاتل قتل وکړو نو بیا خو دې هم قتل کېږي که نو خپل ژوند دې هم لاړ. قتل سره دو خاندانونه برباد شي، تباه شي. نو د دې یارې نه خلک به جګړې نه کوي، قتلونه به نه کوي. اوس دلته دا ذکر کېږي د مال په ښه طریقه باندې وصیت کوئ، شرعي طریقه باندې، ځکه ډېر ځله جګړې او قتلونه د دې میراث د لاسه هم کېږي. میراث چې په شرعي طریقه باندې تقسیمیږي نو قتلونه به نه. کتب علیکم اذا حضر، مقرر شوي په تاسو باندې کله چې رانږدې شي احدکم الموت، یو تن تاسو ته مرګ، ان ترک خیرا، که پریخي مال نو صدر باندې مقرر دي، صدر باندې لازم دي الوصیت، وصیت کول. هوښیار انسان له خامخا خپل حساب کتاب لیکل پکاري، درسې بې غوره بې غمه کېدل نه پکار. للوالدین، مور پلار د پاره، والاقربین بالمعروف، خپلوان د پاره په ښه طریقه باندې. یعنی هغه مور او پلار چې میراث کې ورته حصه نه ملاویږي په دې وجه چې کافر یا خپلوان چې میراث کې حصه نه، نو هغې دپاره نو خیر د وصیت وکړي زما درېیم حصه کې دی له څه ورکوي بالمعروف په ښه طریقه. بل مطلب دا دی وصیت دی وکړي مور او پلار ته خپلوانو ته په ښه طریقه باندې، شرعي مسائل هغه دې ورته بیان کړي. حقا علی المتقین، لایق دی په پرهیزګارانو باندې. اوس یو انسان دی وصیت یې وکړ لیکن وصیت یې غلط کړی دی، او څوک راپاڅېد ورته وایي چې دا وصیت خو ظلم دی، دې کې ویلي دي چې زما لوڼو له به حصه نه ورکوئ، زما دې پلاني زوی له به حصه نه ورکوئ وغیره. نو چا ورته وایي چې دا خو غلط وصیت دی، دا د شریعت مطابق جوړول پکار دي. هغه وصیت یې بدل کړ بیا خو څه مسله نشته، خو لیکن که یو صحیح وصیت چا کړی دی او وصیت یې بدل کړ نو دا انسان ډېر غټ ګناهګار. صحیح وصیت بدلول ګناه دی، غلط وصیت صحیح کول دا ګناه نه دی. نو فساد کول ګناه دی، اصلاح کول ګناه نه دی. اصلاح کول خو ثواب کار. فمن بدله، چاچی بدل کو دا وصیت، بعد ما سمعه، رسل داغینا چی ویرد، فإنما اثمه على الذين يبدلون، یقینا گناہ دا یعنی بدلولو دا دی وصیت پاک کسانو باندې دے، یبدلونو چی دا بدل کی. ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ ریدون کے دے او پوہ دے. اس آغا ذکر کی کہ غلط وصیت چاکڑو د ګناو د زیاتی وصیت کړو او هغه کې چا اصلاح وکړه سمې کړ. دا ویلو چې مال په قبر پخې، دا ویلو جمعې سلوخ ته یو کال شوي بکې، نور څه غلط وصیتونه کړو هغه بدل کړی شو، نو دې کې بیا ګناه نشته دی ځکه چې اصلاح وکړه د وصیت. فمن خاف من موص جنفا، آسوک چی یرکی دا وصیت کون کی نائر معلوم شورتا، جنفن دا خطا او اثمن یا دا گناہ، چا سر وصیت کی ظلم زیادے کڑے، فاصلح بینہم، اصلاح اکڑا پمینز دے کی، فلا اثم علی، نشتدی گناہ پدبان دی. ان اللہ غفور رحیم، لیکن اللہ بخون کے اور رحم کون کے دے. نو ډیر ځله خلک چې مرګونه کوي دیو جنوم کوي چې ګیډې غټې کړي، خوراکونه ډیر کوي او دغه ته ژوند ویلې دی لکه سارو ژوند دی.
رب العالمین کو فرمایلو کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. نو دلته وایي چې خوراک نه لږ پرهیز وکړئ، روزي نیوئ. روزي د روزو ذکر راغی، ځان عادت کې د سختو سره، کړهونو سره، مشکلاتو سره. ژوند چرته د ګلونو باغ چې نه ده، دې کې یو تکلیفونه راځي، طوفان دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام، فرشی پتا سبحان دی روزی نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرشو پاکستانو چې تاسو نه مخکیو دا روزه سو سنه عمل نه دی، مخکې امتونو روزي نیولې دي. نو څنګه چې قصاص سره انسان کې تقوا پیدا کی، نو روزي سره انسان کې تقوا پیدا کی. نو مخکې یبین الله آیات للناس لعلهم یتقون، الله آیاتونو سره تقوا پیدا کی. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ. نو دا فرض روزي خو بس یو څو ورځې د شمار، یو 29 ورځې شي یا 30 ورځې شي، بس دې نه علاوه پوره کال 11 میاشتې صاحب د روزي نیوي ثواب دې کنه نیوي نشته. فرض روزي خو بس دغه دې د شمار یو څو ورځې اوس را روانې دي، الله نصیب کړي. ایام معدودات، ورځې دي د شمار. فمن کان منکم مریضا، یعنی دا روزي بنوي پاورز او شمارلو شو کې. فمن کان منکم مریضا، هغه څوک چې وستا سنا نه جوړا. اوس الله آسانی ذکر کوي ځکه دین آسان دی. روزي بنوي روزي در باندې فرض دي، لیکن دا فرض سیس په دې کې آسانی شته ده. هغه څنګه یو انسان نا جوړ دی یا مسافر دی، او دغه نا جوړتیا کې او په سفر کې روزي نه نیسی، نو دې نه نیوي. چې کله خشي یا خپل کلی وطن تراشي، بیا دی هغه روزي ونیوي سوره چې د پاتې شي. او علی سفرین، یا په سفر کې وي. فعدة من ایام اخر، لازم دی په د باندې شمارل د ورځو نورو، رست ورځو بیا شمارو کی. وعلى الذين يطيقونه، او پاکستانو باندې چې ډېر تکلیف سره روزي نیول شي یا ته روزي نشي نیول، طاقت نه لري د روزي نیول. فدیه طعام مسکین، فدیه ورکړي خوراک دیو مسکین. مخکې دا و چې اختیار ورکړی شو یا روزي ونیوي یا فدیه ورکوي. بیا دا ویل شو چې مالدار دي غریب دي ټول به روزي نیوي. کچا د روزي نیولو طاقت نو، دائمی همیشه بیمارانو خکیدو چانس نو، یا بډاګانو بډایګانې وي، بس د روزي په ځای دی مسکین له خوراک ورکړي، یو مسکین خوراک. فدیتون، فدیه څه؟ طعام مسکین، مسکین ته خوراک ورکول. فمن تطوع خیرا، چاچی په خوشاله سره نیکی وکړه، فهو خیر له، دا غوره د لپاره. وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، او دا چې تاسو روزي ونیوئ غوره دي تاسو لپاره که چېرې تاسو پوهیږئ. اوس دا ذکر کوي داسې میاشت الله مقرر کړې ده د روزي لپاره چې هغه ډېره عظیم الشان میاشت ده. ولې؟ قرآن پکې نازل شوی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه چې نازل شوی دی پاغي کې قرآن. میاشت د رمضان هغه چې نازل شوی دی پاغي کې قرآن. هدى للناس، هدایت دې د پاره د خلقو، وبینات من الهدى والفرقان، او واضح احکام دي، دلیلونه دي د هدایت او فرق کوونکې د حق او د باطل. والفرقان، نو داسې عظیم الشان میاشت ده تا ته نصیب شوله، ته ژوندی پاغي کې، بیمار نه، مسافر نه،
خامخا روزی بنی پالی گئی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، څوک چې حاضر وي ستاسو نه دې میاشت نو هغه دې روزي ونیسي. خو بیا ذکر کړل دا خبره ذهن کې واچوئ کہ بیماران یہ په سفر باندې نو بیماری حالت کی یا سفر کی روزہ خیر دے منی وا بیا به ونی. ومن کان مریضا اغسو چی نا جوڑا او علی سفرن یا په سفر باندې وی فعدت من ایام اخر، لازم دی شمارل درست رزونه شماربو کی درست رزونه. دی کی هغه زنانو مرادی چې حمل وی یا ماشوم لپاره ورکی نو چې ګرانه او ترستو ورجونوي. یرید الله بكم اليسر، اراده لري تا الله ستاسو لپاره د سانتیا، ولا یرید بكم العسر، او اراده نه کوي تاسو باندې د تنگسیا. یسر الله غواړي، عسر نه غواړي، ځکه دین یسر دی، آسان دی. یسروا ولا تعسروا حدیث کی مراد. ولتکملوا العدة، او دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمارا. ولتکبروا الله علی ما هداکم، او لوی بیان کړئ د الله په طریقه چې تاسو ته خودنه کړی دا هدایت کړی. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. دا روزي خودی لپاره د الله تکبیرات بیانوي، شکر ادا کوي. بیا اختر دې کړه تکبیرات دی، شکر دے. نو روزه کې د یو څه ډیر خیال ساتي. اسیم دعاګانې ډېر ډېر کوي روزه کې، او افطاری په وخت کې او سحری په وخت کې ډېر دعاګانې کوي. و اذا سألك عبادي، کله چې تپوس کې استانا عبادي زما بندگان عني زما مبارکي، فإني قریب، نو یقینا زه نږدې. اے پیغمبره ستانه زما بندگان تپوس کوي، زما مبارکي تپوس کوي، نو تور ته وایي زه نږدې یم، ډېر نږدې یم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. نو داسې نزدېکت دی چې کله تاسو د الله نه دعاګانې غواړئ، الله ستاسو دعاګانې قبلوي. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبلوم سوال د سوال کوونکی کله چې ما سوال کوي، دعا د دعا کوونکی کله چې ما دعا غواړي. بس تاسو څه کار کوئ؟ فلیستجیبوا لی، دا خلک دی قبولتیاو کی زما د حکمونو، وليؤمنوا بی، او ایمان دی راوړي په ما باندې، لعلهم يرشدون، دې لپاره چې هدایت ومومي. اوس مخکې دا مسله وه، یو انسان به روزه ماته کړله، نو د کېدو نه مخکې پورې که د کور والا سره کوروالی کو یا څه خوراک څښاک کو نو اجازت ورته، خو که اوته به شو نو بیا یې څه نه شو کړو، بیا به دغه روزه شروع شوه. یو کس کار نه ستړی راغلی، کور کې څه نه و، کور والی تیاری کو چې څه نه څه تیاری وکړي، خوراک څښاک دی کې وده شو. نو بله ورځ پرې بیا ډېره زیاته سخته وه او ډېر تکلیف و. نو دغه قسمه سخت حکم بیا بدل شو. دا ویل شول چې تاسو ماښام روژه ماته کوئ، نو دا وخت نه والې تر سحر وخته پورې بانګونه دا وخت چې دی دې پورې تاسو خوراک څښاک هم کولی شئ، کوروالو سره کوروالی هم کولی شئ. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، حلال کړی شي تاسو لپاره په شپه د روژو کې الرفث یو ځای کېدل، الی نسائکم د خپلو ښځو سره، هن لباس لکم دا جامې دي تاسو لپاره لباس دی، وانتم لباس لهن تاسو لباس دي د دې لپاره، خو د خاوند لباس دی او بل لباس کې پرده پرته دا لباس کې سکون هم دی، ښایست هم دی، زینت هم دی، او نږدېوالی هم دی، نزدېکت هم دی.
علم الله انکم کنتم تختانون پوه دی اللہ تعالی چې یقینا تاسو وای تاسو چې خیانت کې اچو خپل ځانونه تختانون انفسکم فتاب علیکم مهربانی وکړه پتا سو باندې وعفا عنکم او معافی وکړه تاسو یعنی آسانتیا رااله فالآن باشروهن اوس نزدېکت کوي د ښځو سره وابتغوا ما كتب الله لكم او لټوئ هغه چې الله تاسو لپاره مقرر کړي د اولاد نیت وکړئ لا اولاد درکړي وکلوا واشربوا او خورئ او څښئ حتى يتبين لكم الخيط الابيض تر دې چې ښکاره شي تاسو ته هغه تار سپین من الخيط الاسود دغه تار تور نه من الفجر یعنی سحر راوخیږي قرآن وضاحت من الفجر ځکه یو صحابي ته داسې ولګېده چې زه به تر هغې پورې خوراک پاک کوم اجازت دی ماته چې د تور او سپین تار کې فرق معلوم شي د شپې ښکاره واضح شي لیکن مطلب خدا ظاهري نه وکړ مطلب ته نه دا وه د شپې تیاره لاړه او سحر رڼاګي راغله من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پوره کې روزي تر شپې پورې څنګه چې نور ډوب شو د روزي ټیم لاړ روزه ماتول شي ولا تباشروهن ها دا ولې شو چې د شپې کورواله سره کوروالی اجازه ده لیکن که څوک اعتکاف کی وي نو بیا اجازه نشته ځکه اعتکاف والا هغه به ضرورت د پاره کور ته راتلی شو قضای حاجت وغیرہ ولا تباشروهن او مې یو ځای کېږي د دې سره وانتم عاکفون حال دا چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا پولی دا اللہ دی فلا تقربوها من ذکیږي دیتا کذالک یبین الله آیاته للناس دغه سی واضح کی الله خپل آیاتونه د پاره د خلقو لعلهم یتقون دې لپاره چې دې متقیان شي دې صورت کې بار بار د تقوا ذکر کیږي تقوا بیانی تقوا به تاسو کې څنګه پیدا کیږي دا ډیر طریقې ذکر کړي په دې طریقه تقوا راځي په دې طریقه برازي رجوع سره برازي الله آیتونو سره راځي قصاص سره برازي لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا ډیره ضروری خبره ده دا نه چې بس روزي نیوي او حرام خوري کوي عبادتونه کوي او حرام نه پریږدي بیا خو عبادتونه نه قبلي که حج لاړی عمره لاړی حرام دی ګډه کیدا خوراک ساک حرام دی هغه پیسې حرامي دي او الله نه قبلي نو اول خپل خوراک ساک خپل مال دی پاک ساته حرام او نزان بچ کړ او بیا رشوتي دا حرام شي رشوت او نزان ساته ناروا او ناجایز طریقو مالونه مخری دی او د بل چا په حق باندې قبضه د پاره رشوتونه مور کوي افسران او غیره ته ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل او مخری مالونه په خپل میاس کې د یو بل مالونه بینکم په خپل میاس کې بالباطل په باطله طریقه په ناروا طریقه اموالکم استاسو خپل مال د بل مال خپل مال په شان حفاظت کوي حرام پکې مکوي وتدلوا بها الى الحكام او مو وړاندې کوي دا مالونه حاکمانو ته افسرانو ته رشوت دپاره لتاكلوا فريقا من اموال الناس دا ولې دې لپاره چې وخورئ تاسو یو حصه د مالونو د خلقونه بالاثم په ګناه سره زمکه د بل چا د کور د بل چا دی گاڑی د بل چا دی او تا افسرانو له پیسې مې رشوت ورکړي او هغه زمکه د بل چا ځان ته راواړو لکه کاغذونو کې
نو قبضه یې ناجایز وکړله. داسې کس الله بیا ځمکه کې غرقي قیامت کې. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ دا کار مه کوئ، دې نه ځان وساتئ. اقول قولي هذا استغفر الله.